بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږه د الفقه الميسر 95 نمبر درس سے کتاب الصلاة هم شروع کړی دی. نن به انشاءالله مونږه اوقات الصلاة وایو. دینه مخکې مونږه د اوقات الصلاة په باره کې صرف د قرآن او حدیث نه لږه حواله ورکړې وه چې یاره د مونځ د وختونو په باره کې قرآن پاک کې څه فرمایي الله پاک او په حدیثو کې نبی علیه السلام څه فرمایي. اوقات دا د وقت جمع ده. وقت یو وخت ته وایي، اوقات وختونو ته وایي. نو اوقات الصلاة د مونځ وختونه افترضا معنا ده فرض کړی دی. الله پاک د دې افترضا فاعل دی. افترض الله پاک فرض کړی دی علی المسلمین د مسلمان جمع ده. علی المسلمین په مسلمانانو باندې. افترض الله فرض کړی دی علی المسلمین په مسلمانانو باندې. خمس پنځه ته وایي. خمس صلوات دا د صلات جمع ده. پنځه منځونه. خمس صلوات پنځه منځونه فی یوم و لیلة په ورځ او شپه کې. نو الله جل جلاله په مسلمانانو باندې په ورځ او شپه کې پنځه منځونه فرض کړي دي. وهي او هغې کې اول نمبر صلات الصبح د سحر منځ دی. صلات الصبح د سحر منځ دی یا صلات الفجر د سحر منځ دی. وهي او دا د سحر منځ رکعتان دو رکعته فرض دی. دا صرف نن په دې درس کې زمونږ صرف د فرض بحث دی چې د ساري 2 رکعاته فرض، د غرمې 4 رکعاته فرض، د مازدیګر 4 رکعاته فرض، د ماښام 3 رکعاته فرض، د ماسخوتن 4 فرض او 3 وتر. نو دغه بحث به مونږ کوو. خو په نن درس کې به مونږ د 2 منځونو بحث کوو. یو د صلات الصبح یعنی د سحر منځ او دویم د صلات الظهر د غرمې منځ. نن درس کې موږ دا 2 بحثونه کوو. نو وهیا او په دې کې اول نمبر چې کوم د پورز شپه کې په مسلمانانو الله پاک 5 منځونه فرض کړي په هغه کې وهیا هغه کې اول نمبر منځ صلات الصبح د سحر منځ یا صلات الفجر د سحر منځ. وهیا او دا منځ د سحر منځ رکعتان دا تسنیه ده د رکعات. موږ یو رکعت وایو، دو رکعتونه وایو. 2 رکعتونه وایو. په عربی کې هغه 2 ته رکعتان وایي. 2 رکعتونه دي. وهي رکعتان دا 2 رکعته دي. ويبتدئ او شروع کیږي وقت صلات الصبح. وقت صلات الصبح نو وخت وای او ها چې دا د صلات الصبح یادای د دې سحر د دې منځ دا وخت شروع کیږي من طلوع الفجر الصادق. طلوع فجر صادق یعنی صبح صادق راختلو سره. طلوع معنا راختلو او الفجر الصادق معنا صبح صادق. د صبح صادق راختلو سره، صبح صادق راوتلو سره دا د سحر منځ شروع کیږي. ویا وقع او باقی پاتې وي یعنی تر کوم وخت پورې کیږي من الى قبیل د قبلون جمع د قبلون تصغیر دی. قبلون معنا د مخکې او قبیل معنا د لږ شان مخکې. الى قبیل طلوع الشمس د نور راختلو نه لږ شان مخکې پورې دا وخت باقی وي، د سحر د منځ وخت باقی وي. نو دا طلوع د فجر صادق څه ته وایي؟ دې ته صبح صادق هم وایي. نو یو صبح صادق وي، یو صبح کاذب وي. نو د شپې د سحر ته نږدې د پېشمني وختونو کې د مشرق د کناره باندې نه، مشرق طرف ته په دې کناره باندې یو تکه توره تیاره خوره شي. نو دغه تکې تورې تیارۍ سره نه د ماسخوتن منځ ختمیږي وخت او نه دې سره د روژې وخت ختمیږي، نه دې سره احکامات شرعي احکامات چې څومره دي د هغې دې سره هېڅ تعلق نشته. نو دقه بیا د توره لکیره چې ده دا بیا ختمه شي. دې نه پس بیا هغې دقې تورې لکیرې ته صبح کاذب وایي او د هغې نه پس بیا یوه سپینه لکیره راشي هغې ته صبح صادق وایي. نو هغه سپینه لکیره چې ده هغه یو سپینه نرۍ غونته کې رڼا وي، هغه رو زیاتېږي. نو هغې ته صبح صادق وایي. نو د سحر منځ د صبح صادق نه شروع کېږي او د نور راختلو نه یو څو سیکنډه مخکې پورې دغه د سحر منځ وخت وي. الى قبیل طلوع الشمس د نور راختلو نه لږ شان مخکې. قبیل معنا ده لږ شان مخکې پورې دا منځ باقي وي، دغه وخته پورې کېږي. نو دا خو د سحر منځو. اوس د صلات الظهر
دویم نمبر مونځ چې دی الصلاة الظهر دی، د ماسپښین مونځ دی، د غرمې مونځ دی. وهي او دا د غرمې مونځ 4 رکعات یعنی دا 4 رکعاته دي. 4 رکعات ٹھیک شو؟ رکعات 4 رکعات دا 4 رکعاته فرض دي. 4 رکعاته فرض. ما تاسو ته مخکې وي د درس په شروع کې چې موږ صرف د فرض بحث کوو. ويبتدئ او شروع کیږي وقتها د صلات الظهر وخت، د غرمې د مونځ وخت. وخت وي او ها زمين چې دا صلات الظهر یادای چې دا د دې مونځ وخت شروع کیږي من زوال الشمس، د نور یعنی دا نور چې بالکل د سر د پاسه شي غرمې دا تقریبا دا 12 د پاسه 12 بجې دغه ته زوال الشمس وي. لکه مثلا یو غز لرګی دی، یو غز لرګی دی دا به ته ودرې او دا نور چې بالکل د سر د پاسه شي کنه نو د یو غز لرګي سورې چې دی دا به د 4 ګوتو برابر شي. نو پوه شئ چې دغه وخت دغه زوال الشمس یعنی دا بالکل د نور هغه ابتدا دا یعنی بالکل د سر د پاسه دی دغه ته وسط السما وي. چیرې دا نور دا بالکل د اسمان په مینځ کې دی او دې ته نصف النهار وي، دا د ورځې بالکل نیمه حصه ده. دغه ځای ته دا نیمه ورځ پوره شوه نو دې نیمې ورځ ته زوال الشمس وي. ٹھیک شو؟ ويبتدئ او دا د غرمې مونځ شروع کیږي. ويبتدئ وقتها د غرمې مونځ وخت شروع کیږي من زوال الشمس د نور د پریوتلو نه د دې مینځ نه چې لږ غونډه کې د مغرب طرف ته روان شي، لږ د مغرب طرف ته روان شي دغه ته زوال الشمس وي چې د نور زوال شروع شو، نور پریوتل شروع شو یعنی د مغرب طرف ته روان شو. من وسط السماء د اسمان د مینځ نه بالکل د سر د پاسه وي دا نور. نو دغه وخت کې د احکامات وغیره بالکل شرعي احکاماتو تعلق د دغه وخت سره نه وي. مونځ سجده وغیره په دغه کې نه کیږي، مکروه وي. ٹھیک شو؟ او دغه نه چې بیا د نور نه دا نور چې د سر د پاسه نه بالکل لږ غونډه کې د مغرب طرف ته روان شي او تا یو غز لرګی خېره د دغه چې کله بالکل دا نور بالکل د سر د پاسه وي کنه نو دا کم یو غز لرګی چې د سورې به د 4 ګوتو برابر وي. او بیا چې کله د مغرب طرف ته روان شي دا نور د اسمان د مینځ نه نو دغه ته بیا د دغه یو غز لرګي دا سورې چې د امرو زیاتېږي. نو چې کله د هر یو شیز سورې بالکل ورکوټې پاتې شي کنه دا نور بالکل د سر د پاسه وي نو دغه وخت کې اسمان بالکل د وخت د سر د پاسه وي. او چې بیا کله لږ مغرب طرف ته روان شو دا سورې لږ مشرق طرف ته روان شي دا یو سیس سورې مشرق طرف ته روان شي پوه شئ چې دغه وخت کې د غرمې مونځ شروع شو. نو ويبتدئ وقتها او د دې مونځ د غرمې مونځ وخت شروع کیږي من زوال الشمس د نور د مشرق د مغرب طرف ته روانېدو سره من وسط السماء د اسمان د مینځ نه چې د اسمان د مینځ نه د نور داسې د مشرق طرف ته لږ روان شي دغه ته زوال الشمس وایي. د مغرب طرف ته روان شي، مغرب طرف ته روان شي. ٹھیک شو؟ ويبقى او د غرمې مونځ وخت باقی وي. کم وخت پورې باقی وي؟ الى ان يصير دا اړیو الى معنا پورې، الى معنا پورې ويبقى او باقی پاتې کیږي الى معنا پورې ان يصير چې شي يصير معنا چې شي ظل سورې سایه کل شيء د هر یو سیز مثلیه دو چنده دغه وخت پورې یعنی د مونځ وخت دغه وي باقی وي. د غرمې مونځ وخت په کله پورې باقی وي؟ اوس ګورئ یو غز لرګی دی هغه ما دلته په دې ځمکه باندې ودرو او کله چې د دې نور بالکل د اسمان په مینځ کې وي کنه نو دا یو غز چې کم لرګی دی د سورې به د 4 ګوتو برابر وي دا به بالکل به ورکوټه شي. او چې کله د مثلی شي یعنی د 2 غزو د سورې د یو غز لرګي د سورې 2 غزه او 4 ګوتې شي 2 غزه او 4 ګوتې شي نو دغه ته مثلی وي. مثلی چې د هر یو سیز سورې 2 چند شي. لکه زه چې څومره یم زما دا سورې دومره شي چې زما د پاسه یو بل کس هم ودرېږي دونه اوږد شي دا سورې دونه اوږد شي نو هغه وخته پورې د غرمې مونځ کېږي دې ته مثلی وایي. یعنی د هر یو څیز دا قلم دی نو د یو قلم چې څونه مقدار دی چې دا کله د دې قلم د 2 مقدار عمره د دې سورې شي که نه دغې ته مثلی وایي. ويبقى دا مونځ پاتې کېږي
ان یصیره تر دې پورې چې شي ظل کل شیء د هر یو څیز سوری مثلیه دوه چنده یعنی د یو ګز لرګي سوری دوه ګزه شي ټیک شوه سوا الظل د هغه سوري نه بغیر الذي کوم چې یوجد للشیء په دغه شیز کې وي دا د نور د عند الزوال د زوال په وخت کې چې کله د دغه یو ګز لرګي سوری د څلورو ګوتو عمره وي نو د دغې ظله سوا الظل د هغه څلورو ګوتو د سوري نه سوا الذي یوجد للشیء کوم وخت چې موجود شي عند الزوال د زوال په وخت کې د زوال په وخت کې د انور چې بالکل اسمان په مینځ کې وي نو هغه وخت کې د یو ګز لرګي سوری د څلورو ګوتو عمره وي دومره ورکوټی شي عند الامام ابي حنيفه رحمه الله د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت باندې د هر یو څیز سوری چې دوه چنده شي او دا چې کوم د دې د زوال په وخت کې څلور ګوتې عمره سوری وي د هغې نه علاوه دوه چنده شي یعنی ډبل شي د هغې څیز سوری د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت باندې نو هغه وخت پورې د غرمې لمونځ کېږي وبه او په دې باندې دا چې کومه دوه چنده شي د دغه باندې یفتا فتوا ورکولی کېږي ټیک شوه وعلیه او په دې باندې العمل عمل دی عند المتاخرین د متاخرین علماء د متاخرین د رستي علماء من الاحناف د احنافونه یعنی د اخري زمانه د اوس کوم د دې زمانه کوم علما دي نو هغه په دې باندې فتوا ورکوي چې یاره د هر یو څیز سوری د هغه څیز دوه چنده شي یعنی د هغې یعنی دا قلم دی د ده سوری چې د دوو قلمونو عمره شي دا دومره اوږد شي دا سوری نو دغې ته مثلی وایي نو دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت باندې چې د غرمې د لمونځ چې دی دا د زوال شمس نه شروع کېږي او تر د هر یو څیز سوری چې دوه چنده شي نو تر هغې پورې وي او د متاخرین د احنافو زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مذهب چې کوم د آخري زمانې دا کوم علما دي د دوی عمل هم په دغې باندې دی ویبقى او پاتې کېږي وخت الظهر د غرمې وخت د غرمې د مونځ وخت الى ان يصير تر دې پورې چې شي ظل كل شيء د هر یو څیز سوری مثله یو چند یعنی چې دا قلم څومره دی د ده سوری د دې قلم عمره شي عند الامامین د دوو امامانو په نسبت باندې ابي یوسف د امام ابو یوسف رحمت الله علیه او د امام محمد رحمت الله علیه د دې دواړو په نسبت باندې د امام ابو یوسف چې دی د خپل نوم یعقوب دی او امام ابو یوسف او امام محمد رحمت الله علیه چې دی دا زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاګردان دي او دې دواړو ته صاحبین هم وایي امام ابو یوسف او امام محمد ته صاحبین وایي د دې په نسبت باندې چې د هر یو څیز سوری یو چند شي او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د دې د استاد زموږ د امام صاحب رحمه الله په نسبت باندې چې د هر یو څیز سوری دوه چنده شي نو دوی وایي چې یو چند شي دا شاګردان صاحبین وایي او امام صاحب وایي چې نه دوه چنده شي د هر یو څیز سوری وقد رجح او یقینا دا راجح قول دی یعنی قابل عمل قول دی الامام الطحاوی او د امام طحاوی رحمه الله په نسبت باندې المثل یو چند امام طحاوی رحمت الله علیه وایي چې د هر یو څیز سوری یو چند شي یعنی یو ګونه شي یو چند شي او دا صاحبین هم وایي امام ابو یوسف او امام محمد رحمه الله دوی هم وایي چې یاره د هر یو څیز سوری یو چند شي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او متاخرین احناف او متاخرین کوم علما دي هغوی هم وایي چې یاره د هر یو څیز سوری دوه چنده شي نو دغه پورې د غرمې لمونځ وي نو دا زمونږ د نن ورځې درس و مونږ پکې دا خبره وکړه چې د دې درس خلاصه دا ده چې الله پاک په هر مسلمان باندې 5 لمونځونه په ورځ او شپه کې فرض کړي دي نو په دې کې اول د سحر لمونځ دی او دا 2 رکعاته دی د سحر لمونځ وخت چې دی دا د صبح صادق نه شروع کېږي او د نور راختلو نه لږ شان مخکې پورې لمونځ ادا کېږي دویم لمونځ د صلات الظهر دی او دا 4 رکعاته دی او د دې وخت د زوال شمس نه شروع کېږي د نور د مغرب طرف ته د روانېدو وخت نه شروع کېږي من وسط السماء وسط درمیان ته وایي د اسمان د منځ نه درمیان نه ويبقى الى ان يصير ظل كل شيء مثله او د هر یو سیز چې ته کم یو سیز هم دا چې کم نور کله بالکل د اسمان په منځ کې وي نو هغه وخت کې ته یو سیز کېده وه د هغه بیا چې کله د هغې سیز سوری د دغې سیز نه 2 چنده غټ شي نو هغه وخته پورې د دې غرمې لمونځ وخت وي باقي پاتې کېږي او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت باندې او په دې باندې فتوا هم ده په دې باندې عمل هم دی
وعليه او هم پدې باندې چې دا یو سیس سورې دوه چند شي پدې باندې وعليه هم پدې باندې العمل عمل دی عند المتاخرين من الاحناف د متاخرین علماؤنا د احناف چې کوم متاخرین علما دي دا غي پدې باندې عمل دی ويبقى وقت الظهر الى ان يصير ظل كل شيء مثله عند الامامين ابو يوسف ومحمد وقد رجح الامام الطحاوي المثل او د دې غرمې منځ د امام طحاوي رحمت الله علیه پنځ او د صاحبینو پنځ یعنی امام ابو یوسف او د امام محمد رحمه الله د دې پنځ باندې د غرمې منځ د یو د هر یو سیز یو چند لري چې د هغې سورې د هغې سیز یو چند شي یعنی چې څومره قلم دی او د سورې د دې قلم عمره شي نو پوه شه چې یاره بس اوس د غرمې مونځ دغه وخته پورې کېږي د دې نه بس بیا نه کېږي نو دا د صاحبینو او د امام طحاوي رحمت الله علیه قول دی او د امام ابو یوسف رحمت الله علیه چې دی که نه د امام ابو یوسف رحمت الله علیه دا ابو یوسف د ده لقب دی خو ذاتي اصل نوم یې چې دی اصل نوم یعقوب دی یعقوب ٹھیک شو دا یعقوب د خپل اصل نوم دی د امام ابو یوسف رحمت الله علیه او د امام ابو یوسف او امام محمد رحمه الله ته صاحبین وای صاحبین تاسو به د صاحبین لفظ ډیر اوریدلی وي نو دې دواړو ته صاحبین وای دا زمونږ د نن ورځې درس راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام